یو کس وایي که مور او پلار ګناهګار وي نو بیا هم د دوی دعا د اولاد په حق کې قبلیږي. د زړه د کومې نه چې مور او پلار دعا وکړي نو هغه د اولاد په حق کې قبلیږي. چې د مور او پلار د خدمت وکړو هغه یې خوشحاله کړل نو دعا قبلیږي اگر که ګناهګار وي. بل کس تپوس کوي چې تبلیغ والا بل تپوس یې کړی دی چې تبلیغ والا چې کوم عمل کوي په جماعت کې پابندۍ سره گشت 6 نمبر بیانول او بیان وغیره دا څنګه دي؟ جایز دي دا د اصلاح لپاره او د خلکو دین د خبرولو لپاره دا جایز دي. یو کس وایي چې په کور کې ټول شریک وي نو ورندار زنانه خپل سخر ته او خپل لیور ته زکات ورکولی شي او کنه؟ سخر ته او لیور ته زکات ورکولی شي لیکن اله چې د دوی انغری شریک نی خرچه بیله بیلی او که چېرې د دوی ټول مال شریک ته یو ځای استعمالیږي نو بیا جایز نه دي ځکه چې دی چې دا زکات ورکړی دی نو دا په خپله بیا همدغه زکات کې خوري او خپل زکات په خپله خوړل نه دي جایز. بل تپوس یې کړی دی که د جماعت امام موجود وي نو بالغ بچه فرض موز مسلسل کولی شي که نه؟ حالانکه د هغه ګیرم نشته دی چې بالغ شو نو بیا بچه نه شو، هغه ته بچه نه وي، هغه سړی شو. بالغ سړی وي په بالغ پسې موس کېږي. البته امام چې مستقل کوم شته دی نو هغه ته پکار دی چې هغه موزونه په خپله باندې ورکړي او کنی چې بالغ شو که ګیری وي او کنی وي هغه موز ورکولی شي. یو کس وایي چې زما مور د هر فرض او سنت نه پس 2 رکعاته نفل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ایصال ثواب باندې کوي. دا څنګه دي؟ دې ته داسې کول نه دي پکار بلکې کله کله که چېرته داسې وکړي نو کولی شي ځکه چې هر فرض موس پسې دا مقرر کول دا په ځان باندې یو داسې شی لازمول دی چې هغه ثبوت د هغې نشته، دغې ته بدعت پیلی کېږي. بهر حال که کله کله داسې وکړي نو کولی شي، لازمي ګڼل نه دي پکار. بل تپوس یې کړی دی چې زما مور په صورت یاسین باندې تراویح کوي، کله کله ترتیب د صورت یاسین ته نه مخکې رستو شي، څه ګناه شته؟ که قصدن نه کوي نو وړاندې رستو کېدو سره ګناه نشته. او صورت یاسین باندې که تراویح کوي چې دې ته نور قرآن یاد نه دی او دا صورت په تراویح کې وي نو بالکل ویلی شي. او قرآن پاک کې خامخا بعضې صورتونه متعین نه دي، مثلا چې ته دې خامخا لازمي د علم تر کیف نه کوي لیکن که چاته یاد نه نو بیا دې نه کولی شي. او دا چونکې په دې خیال باندې کوي چې دا اوږد صورت دی په تراویح کې ووایم نو کولی شي. یو کس تپوس کوي چې څوک په رمضان کې عمرې ته لاړل او د تراویح نه پس په آخر وتر کې دعا لپاره لاس اوچتېږي نو زمونږ احناف به څه کوي؟ آیا هغوی سره به شریکېږي لاس به اوچتوي که نه؟ چې کله هغه ځای کې په حرمینو کې به وتر کېږي او ته وتر کې نو دې کې د علماو 2 طریقې دي. یو دا چې وتر ځان ته وکړه ځکه چې تراویح هم کمې کېږي چې کومې تراویح هغوی کوي مثلا 10 رکعاته یا زیات نو هغه تراویح وکړه. مخکې خو به 20 کولې نو هغه تراویح وکړه حالانکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دین 1400 کاله مخکې نازل شوی دی، تر اوسه پورې په هغې باندې عمل و. اوس نن سبا 10 که 14 رکعاته کوي نو هغه تراویح ته د هغې سره وکړه، نورې تراویح ځان ته وکړه، بیا خپل وتر هم ځان ته وکړه 3 رکعاته په یو نیت سره. او دویم طریقه بعضې علما وایي دا ده چې هغې سره شرکت وکړه په وترو کې هم. البته هغې 2 رکعاتو نه پس که سلام ګرځوي 1 رکعت ځان ته کوي نو ته سلام مه ګرځو. او چې هغې پاسې په آخر رکعت کې قنوت لاس اوچتوي دعا غواړي نو ته لاس مه اوچتو، هغې سره شریک یا. او بیا چې کله هغې په 2 رکعاتو سلام ګرځي سلام هم مه ګرځو، هغې سره وتر په دې طریقه باندې وکړه نو کېږي. ځکه چې دغه وخت کې خلاف کول په هغه ځای کې نه دي پکار چې سړی پاسي او د جمع خلاف کوي. نو بیا چې کومې تراویح تا نه پاتې شوې مثلا هغې 10 کړې وې ستا 10 تراویح پاتې کېږي نو هغه بیا وروسته وکړه د وترو نه بس.